أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس سورة البقرة دویم سپارہ 204 نمبر آیات کریمہ نہ درس تے 200 ومن الناس او بعضی د خلقنا من اغسوکتی یعجبکا چی حیرانی تالرا قوله خبر داغو وینا داغو فی الحیات الدنیا پباراد جن دنیاوی کی او بعضی د خلقنا آغا سڑے دے چه حیرانی تالرا خبر داغا پا جند دنیا کی ویشہد اللہ او گواکی دے اللہ پاک لرا علاما پاغس باندے فی قلبه چی پزرد دکی دی او گواکی اللہ پاک لرا پاغس باندے چی پزرد دکی دی وهو الد الخصام او دی دیر لوی جگڑ مار دے او دی دیر لوی جگڑ مار دے دی آیات کریمہ کی د منافق خویونه ذکر کړي منافقت ابتدا منګه تاسو اورو چې مدینه منوره کې مختلف ډلې او پارټي او جماعتونه ګروپونه اغي خپل میانس کې میټینګ وکړو شهردار یو قوم او قبيله خاندان یو مشري نو داغه په وجه باندې هغه ټول را غونډي را جمعي کمینس کې سنا لګتیا راشي نو دغه مشر ته رجوع کې او دی ول خپل مینس کې روغ او کی نو راځي چې ځان له خپل غونته مشر وټاکو نو الته کې یو سړیو ډېر لوړ دنګ خپل باډي وا او ډېر خبرو کم تکړو چالاک او ماهرو داغنو عبد الله ابن ابي ابن سلول ان قریب وا چې تاج د مشره د دې سړی په سر باندې اخوي اوس دې دوران کې په دغه ټیم کې الله پاک محبوب تا د مکی معظمینا مدینه منوره تا د هجرت حکم فرمایو چې کله محبوب مدینه منوره ته راغی نو مدینه والا خود مخکنه لیوالو اور وخت به استقبال لراتلو چې کله محبوب ولیدل نو بار تراوتیو او به اختیار چغې کړی وی طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله دا ایها المبعوث فينا جئت بالامر المطاع د محبوب په استقبال کې خپل اشعار وی او ار یو وتا پل مال جان ارس پیش کول جو قربان منکرا منصرا لنډه دا چې هغه تاج د مشره هغه د محبوب په سر باندې کې خو دی ځکه چې محبوب تشریف راوړو نو بیا پکې بل چاسو کول دغه سړی چې د ډیر زیات غوسه شو او حسد کې راغی پټ چې بھئی داسې چلو شو د په وجه باندې خو زماغه مشری پاتې شو نو د مشره په وجه باندې بیا پټ نقصان شروع کو خو نقصان به داسې کو چې محبوب سره به جمعات کې مو سب کې بامو درس کې بامو جهادون لبامتو جهاد لبچلا
نو ځان لبه ملګری پکې کتلو او پټ پټ پیغي مسلمانانو نه بدځونه کول. نو څنګه به بدځونه کول؟ نو کله به وی دا مونږ مسکړو مونږ ولزه ورکو دې سره سو دا خو نار نور خلقو خو مونږ او تاسو سره مدد وکړو نو زمون په مدد باندې شتشو. بیا به وی لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. دا د سره چې کم ناستی مرګري غیر چاپیر دی له پټي مدد مور کوي چې بس دی باندې تکلیف او تنگسیا راشي او دی ټول خواره وارشي. او کله کله به وی نعوذ بالله لئن رجعنا الى المدينه لا يخرجن الاعز منها الاذل. دا بدی منافقان وی ځان ته به عزت مند وی او نعوذ بالله محبوب او صحابه کرامو ته به ذلیل او بی عزت خلق وی. وګوره دې زوی وریدو چیرې زما پلار هغه داسې ویلي دي. نو هغه صحابه کرام داسې په الله او رسول مین خلقو چې د الله او د رسول په مینا محبت کې ارسو پریخو. نو د زوی دی هغه ډېر سوچا یک نمبر مؤمن مسلمان داغه نوم عبد الله رضی الله عنه دی. تورې راواغستا الار کې ودرېدو او ته وی چې ګورا ته ټیک ته زما والد محترمي خو تا داسې خراب خبره د محبوب بارکه کړی دا. نو علی بر دنه مدینه منوره ته پریدما چې ته په خپل خله دا وې چې محبوب عزت مند او زه ذلیل یم. نو چې دا اقرار په وکړو نو بیا پرې خو. نو دی بداسې کول چې کله د محبوب مجلس ته براغله نو ډېر خپل خبرې پسته خوږی د چالاکې نه ډکه خبرې به کولې. رستم دک شان الفاظ راځي چې محبوبه تکل دی ویني اذا رأيتهم نو تعجبك اجسام. چې کله ته دی ویني نو چې بدن ته ولا وګورې نو ته سړی په دوکه کیږي. او وای یقولو نو تسمع لقولهم اکدی خبرې کوي نو بس تا به حق حیران کی. نو دا د منافق یو نخشوا چې د دنیا بارکه بده سپیشلیسټي او دا خپل خوې نه دی. خپل خوې دا دی چې سړی د دین نه خبري د دنیا نم ځان خبرول غواړي. او که یو سړی د دنیا نه پورا خبر نشو او د دین نه پورا خبر شو نو دې کامیاب شو. او که یو سړی د دین نه بالکل خبر نه او د دنیا بارکه جالنوس او سقراط او افلاطون ولنی نو دې غریب ناکام دی. رستو راضی الله پاک فرمای عجیب دی یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا وهم عن الاخره هم غافلون. د دنیا بارکه ډېر سپیشلیسټان دي پدی پویږي چې کم تخم ډېر خده او کم موسم کې بکرل غواړي او کله به ګوډول غواړي او کله به بخور کول غواړي او کم سره به وتا چول غواړي. او کر د دین بارکه ته تاسو کې 14 کې سو فرض دي غسل کې سو فرض دي تیمم کې سو فرض دي جنازه کې سو فرض دي. نو بیا غریب پدې کې بالکل د دې وجنه صحابه کرامو ته منګورو نو هغه کې دا صفاتو چې د الله سره په تعلق کې ایک نمبر معرفت خداوندی و ته حاصلو قبر اخرت په مخه تو. نو د دنیا په کډو کډو کدور نه پویدل نو دا د دنیا په کډو کډو نه پویدل دا د هغه د ناکامۍ سبب جوړ نشو. لکه دا واقعات مونږه تاسو بلا پیری ووریدل چې حمله کړي وا او د صحابي قبضه کې شاهزادګي راغلی دا شاهزاده ورپسې په منډه راځي چې ما سره دا خور پریدا اسمره پیسې چې ته غواړي نو تعالی ز در کومه. دا صحابي وته جواب کې فرمای چې مال به پورا 100 روپے راکې بس هغه ول زر ورکړي او خورې بوتله. صحابه کرام کرا پڼ شو د خدای بندا اخو شاهزاده اتا ته ویلو چې تو سور غواړي نو لګډيره بد یاد کړو.
صحابي ما په دماغ زور واچو د دې نه خو ماته انسان معلومه نشو. نو ګوره د دنیا په کډو کډو نه پویدل، خو د آخرت او د الله سره تعلق تو ګوره چې مونږه تاسو دا اورو چې ټریپ ایگزام دی عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما روان دي الګ ولي وزمری راوته د زمری هغه ژوند دې زمری د غوګ نسی اپ وخت کې وتوی کته الله پاک پچا مقرر کړي نو خپل چیر پاړو کا او کا الله پاک پچا مقرر کړي نه مسلمانان تنګي او دا ژوند دې زمری نه سپیړه او تنګولا داسي حضرت عقبہ رضی الله عنه چې کله تیونس فتح کو او دغه ځکه چونی جوړولا نو اعلان وکړو چې ګوري ځنګل زمرو او زناورو موږ دلته چونی تاڼه وغیرہ جوړو مورچی نو تاسو خپل خپل بچی ځان سره والے او ځنګل خالی کې ښا کني ګوري بیا بم خیر ني درې ورځو کې ټولو زناورو اغازه خالی کو صحابه کرامو ته پری خو نو دی اوله جمله کې دا خبره ذکر کړي چې د منافق دا نه خدا چې د دنیا په خبرو کې ډېر لوی سپیشلیست دی او د دین په باب کې غریب نه دی. دویم ويشهد الله على ما في قلبه قسمونه ډېر خوري په دروغه محبوب ته وې د ما الله سره ډېر مینه ده اتا سره مې ډېر زیات مینه ده استاسو د غمر له خوب ناراضي اپ قرآن خو ګور ډېر زیات عاشق ما نو څنګه عاشق قرآن خو ته نشي ویلې نه درځي درله لکه دلته دې ټکی ته وګوره چې غټ قاف وې نو معنی زړه شو او کناوذ بالله نری کاپتی وې نو معنی سپیشو دا سمرز د کول خبرې دي زمونږ او تاسو دا ژوند ډېر دې د پاره چې دا به مونږ او تاسو زدکو نو منافقانو به وي ويشهد الله على ما في قلبه گواکی الله پاغه سبان دي چې پزړه رد کړي یعنی په خله یو ده اپزړه کې بلدا او دریم نه ذکر کوي چې وهو الد الخصام جګړ مار دی جګړ ډیری کی حدیث شریف کې راځي آیت المنافق نخ د منافق یو خدا چې اذا حدث نو کذبا خبرې چې د سره ډایرک کوي یا انډایرک کوي نو غریب دروغ وای الله دې ما تاسو دروغ نو ساتي. ګوره دا غي سور لوی شکلونه علماء ذکر کړی دي وروټه کې پلار دن ناشته او زوی ته وی ورشه بچي وتوایا چې پلار می نشتا یعنی خپلم دروغ وای ازویم په دروغ وخت کې ټلیفون راشي زوی لور کې وتوایا چې پلار می کور نشتا او نعوذ بالله چا خو نوې نوې طریقې ایجاد کړې دي پغټه ستا گیټ کیپرې پوي کړي یو کمرې له مردان نمیقي بل په خوري قي بل اسلام آباد قي چې میل ملړ شي نو گیټ کیپر نه تاسو کې یار سیب خو بہت چته اسلام آباد کې ناشتي نو ته خو ته هغه اسلام آباد والی او دې دلته کمرې له نمیقي نو دا د غلط خلقو خو دې اذا حدث کذبا کلم چې دی غریب خبرې کوي نو دروغ بوای و اذا وعد اخلف اچ وعدو کی نو غریب خلاف ورزی کی خبر سر ته نرسی جب په جب نی و اذا اوتمنا خانا او کله چې وسره سکیدی نو پورا به درته نو واپس کی او سلورم صفت ادا ذکر کړه دی چې وهو الد الخصام معمولی خبره وای او دی به دومره جنگ جوړ کی او داس خاص ها کنزل بکئی چې داغه اوریدلم برداشت نه بار خبري د دې وجنه حدیث دې ذکر راوړل دي چې ابعذ الرجال الى الله الالد الخصم الله پاک تا پسړو کې بد سړی هغه دی چې هغه جګړه لوی او جګړماري د دې وجنه دا مسله ده چې په کم کور کې جنگونه پکم محله کی جنگونه پکم علاقه کی جنگونه پکم کلی کی جنگونه د الله راغل رحمت د دغه کورنا د دغه محلینا د دغه علاقینا او د دغه کلینا الله پاک واپس اوچت کی او هغه مونږ او تاسو ته مثال مخه ته دی
چې محبوب ته الله او خودل چې ليله القدر هغه خشپه کمه ده او چې بار تشریف راوړو نو یو دو ملګرو میاس کې جنگو نو چې محبوب اغي ته ودرېدو نو دا هغه جنگ د سپیروالي نحوست توجنا د محبوب د دماغ مبارکونه الله رب العزت هغه تعیین خبر اوچا تکړه د دې د وجنا مونږ او تاسو ته قران او حدیث دا هدایت راکې چې نه بخپل جنگ کې او نه بل جنگ ته پرې دي بلکې جنگ به ختمه اګور دوره پوری وایي چې کته د توریی شکل اختیار کې ظاهر کې به ان خلاف واقعا خبرې څه مطلب د دوه ناروغه ده ته یو لاړې او تا وته د ځان نه وي چې خو ستا ډیر صفاتونه کول نو ګور دا دروغ کې ناراضي او حدیث شریف کې راځي چې ته د ناروغ په منځ کې روغه کې نو دا د نفلی مزنا د نفلی صدقینا او د نفلی روجینا دا درې خبرې کړې دي نفلی روجا نفلی صدقه او نفلی مز د دین غور عمل محبوب عزت تاسو توخه ما صحابه کرام وی قربان د نفلی مز نفلی روجا نفلی خیرات نا غور عمل سره وی اصلاح ذات البین د دوو ناروغ په میانس کې روغه کول منګه تاسو ورو چې د حجر اسود مسله رااله نو خلکو یو بل پسې تور راغستې وي محبوب هغه جنگ څنګه رافده پکو اما شرانو تولوي چې دا صادر 19 او حجر اسود پکې پلاس مبارک کې خو دو اوی د بیت الله شریف دیوال ته اوسه او الته تی اوچت کو نو هغه جنگ محبوب په خپل پریکټیکل انداز سره امت ته سبق ورکړي چې داسې به جنگونه د پکې نو دې ځکه د منافق یو بل خوې ذکر کړي وهو الد الخصام چې دې ډېر لوی جګړمار دی مقصد دې آیاتونو کې دای لکه دا سورته بقره ده پدې کې څومره بلا خوینه د منافقانو ذکر شو اول کې دا ذکر کړو چې رد پزړه یوي او په خله باندې بلې پزړه کې ایمان نه او په خله دې ایمان داوی کوي ایو بل نه خدا ذکر کړو چې دې ډېر زیات روانکار دي کای رواني او وت ودانی وای ایو بل نه خدا ذکر کړو چې دې باندې کانو خلقو پسې بدر دی وای ایو بل نه خدا ذکر کړو چې د مسلمانانو سره ډېر نه لګي او کافرانو سره ډېر خلګي الله رب العزت ما او تاسو د دې ټول منافقانو خوینونه او ساتي بیا ته ګور ومن الناس او بعض د خلقنا هغه څوک چې حیرانی تعالی را وینا دا په جون دنیاوی کې او گوا کوي الله پاک لرا پاغ سبان دي چې پزړه د کې دي او دې سخت جګړ مار دي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وعترته بعدد كل معلوم لك يا ارحم الراحمين اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين